بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. الله رب العزت ډیر لویه مهرباني ده چې موږ او تاسو د قرآن مجید په فکر باندې او د دین په فکر باندې یو لږ سات کې نولو من کې هر یو تن هغه په دې فکر باندې راغله دی چې هغه زه د الله رب العزت د دین څخه خبره اورم، د الله رب العزت د کتاب د قرآن مجید څخه خبره اورم. دا فکر او دا سوچ چې دی نو دا یو مبارک سوچ دی او مبارک فکر دی. زمونږ او تاسو د زړونو مثال چې دی نو دا د ځمکې دی، د پټي دی، او د قرآن کریم مثال او د الله د دین د خبرو مثال چې دی نو دا د اوبو دی چې کله پټی ته اوبه چیږي نو پټی پوس وي، زرخیز وي او زرغونه پکې ښه کیږي، او چې کله اوبه نه وي نو پټی کلک وي او زرغونه نه کوي، پای کې کلکواله وي. دغه شانتي زمونږ او تاسو زړونه دي، دا مجلسونه چې پای کې د الله تذکرہ کیږي او پای کې د نبی علیہ السلام تذکرہ وشي، پای کې د آخرت تذکرہ وشي، دا د هغې دپاره داسې دی لکه باران چې کله دا زمونږ او ستاسو په دې زړونو وریږي، زمونږ او ستاسو زړونه پستېږي او زمونږ او ستاسو د اندامونو نه ښایسته ښایسته عملونه رازرغونېږي. الله رب العزت قرآن کریم کې مسلمانانو ته یو نصیحت کړی دی او الله رب العزت فرمایلی دی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. دا آیات کریمه یو ډیر قابل غور آیات دی او ډیر د توجه آیات دی. دا خبره کون کې نصیحت کون کې الله دی او کوي مؤمنانو ته کې خاص کر مسلمانانو ته، ټول انسانانو ته نه خاص کر مؤمنانو ته کې او ټکه چراوړي نو ډور د سورنی او د تنبیه ټکه راوړي. الم یأن للذین آمنوا چې د چا ضمیر بیدار وي او ضمیر ویښ وي هغه دا یو ټکی ډیر دی، دا یو ټکی ډیر دی. فضیل ابن عیاض بارکیم راضی، عبد الله ابن مبارک رحم الله بارکیم راضی چې د آیات کله واورېدو
بس صرف د آیات واوري واخو عربیانو په جواب پویدل او د دې ټکی په زور باندې پویدل منګه پښتو کې صرف ترجمه د کولې شو موږ د عربی د زور ترجمانی نشو کولای منګه پښتو کې صرف ترجمه کوو عربی کې چې کمزور دی هغه زموږ پښتو نشي ښکارا کولای زموږ د پښتو لمن ډیره تنګ ده چې صرف هغه د آیات کریمه واوري د قدرې واوري دو نو بس هغه ير سارتاو کړل او آل آن وخراغه یو سړی وی داغه یو بچی وی او هغه بچی سره هغه ډیر زیات احسانات کوي کړی وی دا بچیل وی کړی وی تربیت ولا کړی وی تعلیمي په کړی وی داغه لپاره چې د سہولیات کوم سيزونه وی هغه ور لکړی وی او بیا دا بچی چې دی نو پلار لا هغه شان سره نه ور کوي چې کم د ور کولو حق دی هغه شان ته دا بچی دی پلار ته متوجي کیږي نه خبر ولا سم ناوري نو پلار ورته یو ټکی وای وی تروسه ځخنه شوم وی لا تروسه ځخنه شوم دا پلار چې دا ټکی وای چې لا ترو اوسم ځخنه شوم نو په دې کې اورډیر لوی مازه ته اشاره وی چې ما ستاسو لپاره څه سوکړلو او اوسم زلکا تا تخنه شوم دې آیت کریمه کې الله رب العزت دا څه ټکی استعمالوي ویلم یعنی للذین آمنوا اسم لا په مؤمنانو وخت نه راغله تک الله رب دې مونږ نه نشي اغشت کړیو منګل وی کړیو غيو او دا ټول دنیا دا موږ لاغه پیدا کړی دا زموږ د فائدې لپاره دیدار سره ما ستانه صرف مطالبه ده چې خپل انا قربان کا زما شوس دا چې کوم ستاده خبرې دي دا زېما او زما دي او دادي بس ټیک تدار سستا دي خو زما حکم پکې ومانه زما حکم پکې ومانه الله رب العزت توي وسه پوری لکه مومنانو باندې داسې وخرانه دي چې ردی دا ضمیر راوي شي زما دي یادولو ته دا زړه ویریږي او زما دي کتاب ته دا زړه نرم شي دا زړه نرم شي قران کریم عجیب کتاب دی د دې یو طریقې کار دی دا چې یو حکم خو دا غیر حاصلولو طریقه خو لکه پرس کا الله رب العزت وی منس کی خشوع او توجه پکار دا منس کی و توجه څنګه راځي اور پسې وی الذين يظنون انهم ملاقو ربهم ا طریقه اور پسې ومخی وی اتقوا الله دا الله نو یریږي دا الله نو څنګه یریږي وکونو مع الصادقین نه کانو مجلس کې کینې نه کانو مجلس کې کینې دې ځکه لکه بندله پکار دي چې د زړه د الله رب العزت یاد تنرم شي مطلب دا دی چې د الله حکم یاد شي نو د خپل خواهشات سکی پری د خپل جذبات پری د خپل انا پری دي بعد الله حکم ته د تیاری د الله کتاب ته د تیاری بعد خپل انا قربان کی ولدا وسنګ په بنده کې راځي دا خو یو د نننه طاقت دی چې سړی د الله حکم ترړي وي او تیار وي الله رب العزت وای خیر حاضری دی نه کوي طریقه الله خي څه دی نه کوي خیر حاضری دی نه کوي د یهود مبارک راځي چې تورات له اوري ارتاو کو ورا ظهورهم لوري ارتاو کو وجه ذکر کې ولې لري ارتاو کو وېزکا چې هغه د الله کتاب ته حاضری نه لگاوله د ایمان مجلس ته د دین مجلس ته حاضری نه لگاوله
غیر حاضری وګد شو نو چې غیر حاضری وګد شو نو د زړه سمکه کلک شو نو زرغونه بس کړه الله رب العزت کوئی غیر حاضری مو وګدوي وګد غیر حاضری مکوي دا الله کتاب تعذیری لگاوا 24 घंटे کی یو घंटा اور کدا الله دین لا دا الله خبر یو را د پیغمبر خبر یو را کدا سینوی دا زړه بکلک شي او دا نفس په غالب شي شاول الله رحمه الله تعالی ذکر کړی چې د انسان سعادت او شقاوت پسې دی قران کریم کې الله وایي فاما الذين شقوا ففي النار واما الذين سعدوا ففي الجنه انسانانو کې دوه قسمه دي فمنهم شقي وسعيد زنه بدبخت دي او زنه نیکبخت دي یو خو زمونږ د پښتو خبره ده کنه لکه مون قسمتي چاته وای چې دکانې خچلې له اوس ویره کنه چې ولټه ورته سمارازي مونږ ته قسمتي وایو او چې هر کلاس کې خو پوزیشنلی او خجاب وته شي میلاو شي مړه خرګي قسمت دې قسم نه یا کاغه مون زو دس نه کوي کاغه د قبله ته د سره نه مخ کوي الله نه پیژني او د الله کتاب یې ویل نه نه خو زمون پني دا قسمتي دی لکه قسمتي دی لکه قارون چې راووتو انو خپل تر پره کې دیستا پاس کې راووتو ټاټ باټ کې راووتو نو زنو خلکو دا خبر او کړه یا لیت لنا مسلما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم ارمان چې زمون هم داسې سویل کسن چې چاري د قارون دی قسم نه لوی قسمتي دی یار انه لذو حظ عظیم من خودی ته قسمتي وایو او خوش قسمت دې ته وایو او قران پیغمبر علی السلام حقیقت کې سعید څوک دی انسانانو کې نیکبخت څوک دی او په انسانانو کې بدبخت څوک دی شاول الله رحم الله لنډ ذکر کړی دا د قران اوږده خبره چې نیکبخت انسان هغه دی چې د انسان کې دوه سيزونه دي یو د کې بدن دی او بل د کې روح دی دوه سيزه دي بدن چې نو پښتو کې به خبره وکړو دا زناورتوب دی او روح چې نو دا فرشتہ توب دی بدن چې نو دا زناورتوب دی لکه د کې ډیر خوونه لکه خوراک سکاک جامه پیزاردار څه د زناورو تقریبا شته لګي زناور دي هغه خوراک کوي سکاک کوي بچی راوړي انسان هم راوړي او زناورم ځان د یخنیو د ګرمۍ نه سکی بچ کوي او انسان هم ځان د یخنۍ نه ګرمۍ نه ځان له کور جوړي انسان هم ګرځي حیوانات هم سکی او دا بدن چې دا زناورتوب دی او دا روح جانب چې دی روح طرف چې دی او دا فرشتہ توب دی نیکبخت انسان هغه دی چې په د باندې د روح دا طرف زورور شو او د بدن دا طرف کمزور شو نه ختميږي نه که اوسړه دا وي چې د بدن دا طرف مړ کما او بالکل به ختم کم دا ختميږي نه او الله د دې ختمولو حکم نه کړی دې ختمولو حکم نه کړی کلو باندې الله حکم کړی واشربو الله ویلی دي دارنګي وانکحو الله ویلی دي د نکاح حکم کړی د کلو حکم کړی د واشربو حکم کړی د جامو حکم الله رب العزت کړی د کورونو چل قران کې الله خود لده د جامو چل الله خود لده د زخرو چل الله خود لده دا ټول قران کریم کې شته دا نه دی ویلي خو یو خبره قران مجید یو لنډه مطالبه ده دا ټول کارونه وکا خو چې دا پرشتتوب په زور وری
بس نیکبخت ادا دی چې خوراک کوي خو د روح په حکم یې کوي داسې خوراک کوي چې دا روح طرف کو سره خراب داسې سکاک کوي چې دا روح طرف کو سره خراب نکاح کوي خو په داسې طریقه باندې چې دا روح طرف کو سره خراب دا خراب نشي کاروبار کوي نوکری کوي سرکاري نوکری کوي خو په داسې طریقه باندې چې د روح دا طرف کو سره خراب دا خراب نشي چې کم انسان کی په کم قوم کی دا طرف زورورو دا د روح طرف زورورو او دا د بدن طرف چې و دا نوکرو دا محکومو او د روح طرف سو حاکمو دک انسان شو او دک انسان نیک بخت دغه انسان شو شاہ ولی اللہ سے وہی نیک بخت انسان دارے بدبخت سوکتے بدبخت ادا دے چې دا د بدن طرف کې شو زور اور شو او روح طرف بالکل پرې خو سی پزړه کې راځي هغه خوري سی پزړه کې راځي هغه غوندي چې سی خوخي هغه وای چې سی خوخي هغه ویني چې سی خوخي هغه اوري بعدا به کې نو وای چې زګینی د روح طرف والا پابند یم هغه روح طرف ورو کمزور کیږي راسي اس کیږي او دا د زناورتوب طرف کې شي زور اور شي بیا چې شکل دی چای د انساني او قران مجید کې دا سمشتا چې فمثلو کمثل الکلب سپېد وي دا سمشته چې کمثل الحمار خر دی وي دا سمشته چې کل انعام ساروی دي د خواهشاتو په تابعدارۍ کې د بدن ته راحت رسولو کې د بدن په خواهشاتو پوره کولو کې هغه خپل انسانيت سکو وایلو لاله منو سوداګر شو فصل اخلی په پرزو سے خرڅوي نه خپل انسانيت په کې سکو اوایلو لکه دا بدن طرف چې زورور شو بیا باندې کله د خر په شکل راخاره کیږي کله د غوی په شکل راخاره کیږي دا انډیا یو لوی عالم نه ریوند اجتماع کې راځي مولانا احمد الله صاحب نو میره ناغه بیان کې وای دا انسان چې دی وې د مثال له پیپر ویټ دی د دفترونو کې په کاغذونو باندې او شیشه پرته پیپر ویټ وته وي هغه شیشه ته چې دیو طرف نو ګوري لړم په کې ښکاری چې بل طرف نو تو ګوري نو مار په کې ښکاری چې بل طرف نو ګوري نو خط په کې ښکاری چې بل طرف نو ګوري ګل په کې جوړ شوی لګا دا څه مختلف شیزونه په کې ښکاری دا انسان چې نه دا پیپر ویټ دی د پیپر ویټ دی کله قرآن تربیت د اسلام تربیت دار تلری هغه روح طرف ته دسکو لری کو اوس په دې کړه د مار په شکل راکاره کیږي ناګن ته به خلکو له ټکونه ورکړي دا ډېر خطرناک مار چې د مار په شکل راشي ځان ته بچ کول آسان دي که ګران دي صحیح ده کنه په چپلم وړيږي داسې مار کې اسه ګډډو کې نشته په چپلم وړيږي خو چې لکه مار د انسان په شکل راشي د سره بس کارونه اګه شرمخته او د شرمخ په شکل شو راغی ځان بچ کول دي سدي آسان دي دشمن دی هو تختتنه ونه ته وته شي خو خې دې سچل وو کې خو چې دا شرمخ د ګډي په شکل لاله سرمنی په ځان د چا چولې ده د ګډي چولې ده او راغی اوس پس کوي خبره پويږي کنه کم انسان نه چې لکه دا زناوران جوړ شو کم انسان چې د شرمخ په شکل راغی کم انسان چې د سپي په شکل راغی کم انسان چې د مار په شکل راغی کم انسان چې د غوی په شکل راغی دا انتهایی خطرناک دی انتهایی خطرناک دی دی بیا د انسانانو ویني سکین انسانانو ویني دا بیا د انسانانو قاتل دی
د انسانانو د عزتونو سره قاتل دی ته به د خپل ژوند د سماولو لپاره په سوونو ویني تویي د خپل جاه او د کرسۍ د بچکولو لپاره به د سوونو خلکو ویني کی دا غي عزتونه ولا تاړکې دا غي عزتونه ولا تاړکې خدای و صرف او صرف خپل دنیا سمي دا به انسان نه دی دا زناور دی دا زناور دی او د انسان نیک بختی په دی دا چې د روح دا طرف شي زور اور شي دا په دا حکیم شي لدی وجنا په دې دنیا کې دوه قسمه سيزونه دي یو د دې دنیا خپل پیداوار دی د دې دنیا لکه ک تعلیمونه دي کو نورونه دي یو داري چې د اسمکه کې راختلی دي لکه ته اوس اګریکلچر دی نو اګریکلچر د بار نه راغله دی ولې د اسمکه نه څه شوی دی جوړ شوی دی انجینیرینګ دی دا رقم نه راغله اسمان نه راغله ولې د اسمکه نه څه شوی دی جوړ شوی دی دا رنګي میډیکل دی دا څه د بار نه خو نه راغله ولې دلته نه څه شوی دی جوړ شوی دی دا د ګاډو او د ساينس دا ټیکنالوژي دا اکونومکس ته دا ټول چي دي دا د اسمکه پیداوار دي نو یو هنرونه دي او یو کمالات دي چې د اسمکه سره پیداوار دي دویم سيزونه دي چې د بر نه راغلي دي کم نه راغلي دي د بر نه راغلي دي د بر نه راغلي دي کم تعلیم چې د بر نه راغله دي هغه کې ځنې داسې ځنې نه ټولو داسې خصوصیات دي او داسې کمالات دي چې هغه په دې کتنو کې نشته چا کې کتنو کې نشته اوس کدا کتنی د دې برني اومني دا کتنی و عبادت وګرځي او دوی به کامیاب شي او کچرته د دې کتنو رشتہ د برني نس شي کټ شي نو بیا چې دا پیدا کین نو زناور به پیدا کی بیا چې پیدا کیږي سو پیدا کیږي زناور به پیدا کیږي د انسانيت رشتہ چې د بر نس شو کټ شو د دې مطلب دا شو چې د روح طرف بایلو او صرف د چا طرف راوغس د بدن طرف دا ټول چې ما او تانن سوینو دا د بدن تعلیمات دي لکه دا بازار تر دې نه شروع شو اتراغه چې کېم پورېزا دا ټول دکانونه چي دي او مارکیټونه چي دي او مالونه چي دي نو دا د بدن د پاره دي که د روح د پاره دي ګرځه کا ګاډو دکانونه دي د چا د پاره دي بدن د پاره کا میډیکل دکانونه دي د چا د پاره دي بدن د پاره دي ار یو چې دي نو د بدن د پاره دي د دې ټول رشتہ دا د آسمانی تعلیم سره پکار ده کچرته د انسان سوچ صرف د دې شي نو د انسان چې کم سمکه د زړه دی هغه به انسانان پیدا لږي لازمکه وسه شي شاړ شي لازمکه وشاړ شي نو د بدن طرف چې دی نو دا به زورور شي دا به څه شي زورور شي او چې کم پرشتتوب طرف ته هغه به څه شي کمزور شي کمزور بشي ادا سي چپړ بشي چپړ کمزور اګه حدیث کې راځي نبی عليه السلام فرمایلی دي الا ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم دا الله دا تعلق چې ایمان نه نو دستا سو پزړونو کې زړیږي اګه دا نور سيزونه به شي راډیر شي د سړی نه دایر شي چې زه د الله بندایم د پیغمبر علی السلام امتی یم او د آخرت مسافر یم دا د بندنه څه شي چې ګباندنه دایر شو نو گویا کړه د انسانیت څه شو تیر شو هغه روح طرف تیر شو دا بدن طرف دای زورور شو چلاسی بابا علی رحمت فرمایلی دي وای خدایا تن پرستیا مشد اندر دیار ما خدایا تن پرستیا مشد اندر دیار ما
روخی مردم بفضل سوی جا بوده چی خوش بوده. اے الله خلقو کی غفلت راغله نو صرف د بدن غلامان ني د یو طرف لا ډیر زور ور کوي ارمان چې د خلقو توجه لګه غونته کی د دې ایمان طرف ته د روح او د فرشتتوب طرف ته هغه ته توجه وي چې کله انسان کله د دې یو طرف نه غافل شي د دې یو طرف نه غافل شي نه د بل خود به خود شي زور او شي او ته لیک انده ده کنه چې یو درنه نو بل به سپکیږي چې یو درنه بل سپکیږي چې یو سپکه بل چې کله د روح طرف سپک دا بل طرف پس شي دا بل طرف پدرون شي چې کله مونږه غفلت شروع کو او ایمان ته زړه ته اوبا چول سکړل پس کړل الله علاج خو چې ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم چې اهلی کتابو يهوديانو پرنګيانو هغه غیر حاضری وګدا کړه غیر حاضری سکړه یعنی د ایمان مجلس تا د الله ر تعلق مجلس تا د آخرت مجلس تا دی تبا حاضرېدل نه چې نه حاضرې څه چلو شو فقست قلوبهم هغه روح طرف وچ شو هغه ګټه شو دا فرشتتوب طرف شو ناسو شو کلک شو چا کلک شو زرغونه شو بس نو کثیر منهم فاسقون ډیر د دین نه وتل د انسانیت نسو شو قوت الفاسقون خارجون عن حد الانسانیه د انسانیت نو وتل قران مجید کی بنی اسرائیل ته شادوغان او خنزیران نه دي وجعل منهم القردة والخنازير نبی علیہ الصلوۃ والسلام کله کله یهود سره خبره کوله نوی به یا اخوة القردة والخنازير یا خنزیران والو شادوغان والو زمونږه دی امت ته نبی علیہ السلام دعا کړې وی چې الله زما د امت شکلونه مروانه وا نبی علیہ السلام دعا کړې چې زما د امت شکلونه مروانه وا نو په دې امت کې داسي د نبی علیہ السلام دعا ده نو لکه په شکل د نشادوغان دي جوړي په شکل د خنزیران خو چې کله د الله کتاب پرې خو دو او د الله دین سره رشتہ شو کټ شو نو د دې خوونه ول شادوغان او خنزیران خوونه او اخلاق هغه به شادوغان او د چاوي خنزیران وي مولانا سیندی رحم الله تعالی ذکر کړی دي چې انسانیت نوم نه د الله د قانون د پابندای انسان وای دي چې د الله د قانون سي لکه انی جاعل فی الارض خلیفہ دا د قران تعریف ته د انسان چې انسان څه شی دی خلیفہ یعنی د الله د حکم د لاندې د الله حکم چلوونکی دا د خلیفہ معنا چې د الله حکم چلو خپل ژوند په خپل خوخانه تیری د چا په خوخه به تیری دا الله په خوخه به تیری دا الله په خوخه به تیری دا د انسان قرآنی تعریف دی قرآن کې انسان دی ته چې دا الله په حکم چلیدونکي او چې کله د مولانا سیندی ذکر کړی دی چې دا الله د قانون د رشتہ څخه شو کټ شو نو د انسان دوه قسمه ژوند دی یو ژوند دی انفرادي ځان له ژوند څنګه ژوند ځان له دویم ژوند دی اجتماعي سوسايټي یو د دې پرسنل لایف وای کنه ځان له ژوند چې بس تړې ځان له خسړې دی ځان له خسړې دی دویم دا دی چې د په سوسايټي کې څنګه د انسان چې پته لګي چې دا انسان دی که غوړې دی دا په ځان له ژوند کې نه لګي دا په سوسايټي کې لګي اوس د اجتماعي ژوند لپاره سوشل لایف
دا غي لپاره الله قانون را لګل دی اجتماعیت د کوم ځای نه شروع کیږي ته پته ده سړی چې واده نه کړي نو دې ځان لګوي چې کله دې وادو کې دې په اجتماعي ژوند کې څه شي وردن نشي د اجتماعي ژوند ته د دننه کېدو لپاره دروازه څه شي ده نکاح واده دی او چې اوسړې د اجتماعي ژوند قانون پری دی او دوی وایي چې زه د قانون پابند نیم نو دوی باول نکاح ختمي نکاح کو ختم کرو چې ته وکړو ها 8 مارچ باندې بیا ووري وومن ډے چې کومي صحیح ده کنه جسم اپنی مرضی اپنی چې کله نکاح ختم کړه مولانا سیندی رحم الله کمال کړی دی ځکه هغه وی چې کله نکاح ختم کړه نو دغه نه شادوتوب شروع شو شادو شو ودا چې کونو قرادتن ویل دي وای دې د قانون خلاف کړو ځکه دا قرادت شو شادوګان شو اوس یورپ کې نکاح څه نانشته کنه هل تقول لو لا يفتي بس ګرځاو چې څنګه ګرځي نو الته انساني توپ نشته د دې وجنه هغه دا ویل دي چې مونږ کله مذهب پرې خو دو نو مونږ انسانيت په سړاند شو په خپل دا خبره کړې ده انسانيت په څه مونږ شو چې کله انسان د ژوند رشتہ د الله د کتاب نه ختم شو فقست قلوبهم د فقست قلوبهم مطلب دا دی چې هغه د روح طرف یې شو وچ ا پرشتاتو به شو وچ شو چې هغه وچ شو پاتې څه شو بدن پاتې شو دا زناور توپ دی پدا بیا پیپر ویټ ته کچې کم طرف ته زورور شو کله د خامار په شکل مخې راځي خامار سي کله د غوي په شکل مخې راځي غوي څه ته وي کله د سپي او د شر په شکل مخې راځي څه ته وي ځان پوهه کا غوي دې ته وي چې مين درما ټوله زمای ته ته غوي وي دا به دا خیالي چې کار څه کیږي خو چې ما ته ډیر شي مول ډیر غوي دا کار دی د سپي د شر مخه کار دی هغه وای د بل په مارای خله کېدا وینه سکا وس کا خپل ګېړه ما خپل ګېړه سکا خامار چاته وي خامار چې بل تړکی کې د لفظ ورکړي چې تا کولور کې نو دل څور کوي ګنځله پکې هیڅ فائدہ نشته دا وی چې کمار یو انسان اوچی چی نو دا مارم ډیر وخت ژوندې پاتې کېدلې د دې نه پاس دې کې نه دوم تبعی ده خدا دې مار له خوند ور کوي چې دا سړی ټوکړي کیږي زما په دې خبرو سو پويږي نه پويږي سپا مینه ویلې خلو کورون کو په پوښ دا میر سے ابراهیم الله تعالی خبره ده میر سے ابراهیم الله تعالی فرمایل وی چې کله قران د معاشري نووت د سوشل لایف نووت انسان په سیبړون شي عوام به غویانی سیاسی لیډران چې دي نو هغه به شرمخانی او حاکمان به خمارانی حاکمان به سوي عوام به وی چې منظرما هغه به کل انعامی کله نامي مذهبي لیډران سیاسي لیډران هغه به سپي او خوي هغه به د بل ژوند ختمي خو خپل حیثیت په جوړي بل تباشي او چې زما حیثیت څه شي او حاکم به داسي وي بادشاہ چې بل ټوګړي کې دله به مزه ورکړي چې د عوام سم ټوګړي کې کنه دله څو ورکړي خوند ورکړي ان تر الحفاة الغرات ثم البكم حدیث کې راځي چې څنګه به حاکمانو ویني چړاندو کانوي عوامو فریاد بناوي عوامو درد نه بنوي خبر دا کار کوم نه قصد قلوبهم خیر حاضری وګد شو خیر حاضری بنو وګدای که خیر حاضری وګد شو بیا وکړ خرابي د دې وجنا شاه ولی الله رحم الله تعالی خبره کړی دا انسان نه پدې کې یو نفس دی یو روح تموي کنه یو بدن دی دا بدن طرف ختمول نه دي سمول نه ختمول نه سمول دا کوم ته الله و چې ډوډۍ به بالکل نه خوري نو لکه توبه خدای توبه زیاته دی لکه
څنګه بغیر د ډوډۍ نه پاتې کیږي چې موږ ته وایو وبو باندې کوي نو بل لکه دې مطلب دا چې بدره مرض مړ شنو خبره ختمه عمر شبس دا موږ ته نو وایو الله وی دا بدن طرف سم کا اصلاح وی سوئی اصلاح ختمول نه دی اصلاح ویل دا نبی علیہ السلام ملګری راغلی چرته تاسو نو وکړل وې دې سور نه پل گئی هغه وته دوره و خودی دا سه نه پل گئی وی روزه کله روزه کله کوجې لګا ای ودونه هم کړی دی واته نه ودونه کړی دی وی ته لکه بیا زر ځان سره وی وای هغه ته خطوره د عبادتونو ضرورت نشته رسیدل دی مونږ چې یو مونږ کمزوري یو وی په قسم په خدای کما نکاح وکړه بل وی قسم په خدای کزه د شپې ود شوم ټول شپه ولاړم بل وی قسم په خدای ک ما روزه ما تکړه پس به هر رسېما پروژه نبی علیہ السلام خبر شو وی راشي وی انتم الذين قلتم كذا وكذا بیتا سودا خبرې کړې دي هغه وته وی او چې مونږ داسې کړې دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته وی ستاسو کې د ټولو نه متقی زیما ستاسو په ټولو کې د الله نه یریدونکو سیما سچ یما اصوم و افطر کله روزه کېږم کله کوجه کېږم او سچ یما انام و اقوم زه شپې د کېږم او تهجدم کوم او زه ودونم کوم دا قسم به مات کې کفاره به ور کوي دا کارونه به کوي دا نه ویلي چې دا څه ختم کا خو مونږ ته ویلي راسته کا سم شاته وای دا به څنګه سميږي دا نفس خو یو خطرناک سرکش غوړه دی لکه دې څنګه سميږي چې دې سم شي او دې روح ته حکم تغاړه سکی کی لکه سرکته کی او چوشي لکه اومن دا وسن کیږي شاته وای خلک د دې لپاره ډیر سکی زه یو اسانه عوامي نسخه پیش کوم هغه دا چې درځي یو رکوع ترجمه یا کاوه چاته یا د چانه کاوه یو رکوع ترجمه شاته دا ذکر کړی دي وای یو رکوع څه ترجمه کته عالمي او درځي دلانو چاته کاوه او قدر لنه درځي نو د چانه کاوه پدې کې الله راضي پدې کې پیغمبر سکی راضي پدې کې آخرت راضي نو چې ته د راضي یو ورکو ترجمه نیمه غنټه کې یا اوري یا چاته کوي دا نیمه غنټه با پدې 24 غنټو حاکم وي ستا خوب پر شریعت مطابقي ستا باتروم پر شریعت مطابقي ستا خوراک سکات پر شریعت مطابقي ته په دفتر کې د الله د حکم خلاف نه کوي ته چې د صد کوي او د چاویني تویای صحیح ده کنه په یو د صد ویني نه تویږي او د خدای په نگاه تاسو خو ځان داسې دغه کله کې جوړول څه خبر نه په یو د صد کروڑونه روپۍ د یو اکاونټ نه بل اکاونټ ته نشي په یو د صد عزتونه نه اعلان کیږي دا په کې د لاندې کنډیشن تناسب صرف سکی دسخط کی خود خپل دسخط د زور نه خبر نه دی چې کله د رشتہ قران سره وا دا دسخط په بیزای لیکيږي چې کوي د تواغ رکوع ترجمه یادېږي چې هغه کې څه وی چې دا زسو ته و سیده روان سیده وي دا مصری چې دی مصری د څومره ډوک بوک کې څنګه ګوچا خراب نه دا ورشه ګوچا راړه اسی بیسا اسی به سره ته وي 2 روپے په راځي ناراضي دي او چې د ته رکوع ترجمه کوله دا به تک کده کوي چې دوه کولې ده زبر دوکې نه ځان بچو کو بنو بچو ډاکټر او وای ډاکټرانو ځان لباب دي ډاکټر چې دی ته په ایمان وایا 80% ډاکټران په پاکستان کې سورا 80% هغه د مریض ته دوايي نه لیکي هغه د کپنې د مشورتیا دوايي لیکي چې کم کپنې والا په دفتر کې اي سي لگاولې په کلینیک کې آیو ته بر لیکلي دی پلان کې کپنې لگاولې په دې چې دوايي لیکي نه پر وګوري خلا غي لګولې به دا بولو کوم مرض سره لګي کو نه لګي دا باندې تاسو چې مرض سره لګي کنه لګي خلاص سوکا
هغه کپلی مشوره ول غواړي هیڅ مسله نشته د دې ډاکټر دا کلم به بيځای استعمال شو د غیر حاضری وکړه کړی دا څه شي غیر حاضری شاته وای یو رکو ترجمه هغه اورا یا چاته کوا چاته کوا کدرځي کنه درځي نه چانه څه کوا اورا دا قران مجید ته وبو ویلي دي قران کې څه ته ویلي دي دا چې دې ایمان تا چولې ایمان بس کوي ترقی کوي اذا تلیت علیهم آیات زادتهم ایمانا او چې ایمان څومره څه کولا ترقی کولا دومره انسان ترقی کوي څو په ترقی کوي انسانیت په ترقی کوي چې ایمان سطح څومره کتر اتلا انسانیت په دومره کتر راځي انسانیت په دومره کتر راځي نو شاسه دا خبره امام شافعی کړه امام شافعی رحم الله تعالی هغه یو شاګرد دی سليمان بن ربيع هغه ته یو نصیحت کړی امام شافعی سے خپل شاګرد ته څه کړی هغه ته وی یا بنیا اذا اردت صلاحك او صلاح ابنك او صلاح اخيك او ممن اردت صلاحه فاوصيه في رياض القران بچیا خبر اورا کتزان سمای یا خپل بچی سمای یا خپل رور سکای سمای یا د چا د سمول سکای اراده کوي وی بچی او کارو کا د قران دی باغچی ته ورګټ کته د قران دی باغ ته سکا وردن نکا چې د قران دی باغ ته وردن نکو فانه سيصلحه امید ساته چې دا قران به سمای دا الله اصلاح را لګي الله اصلاح را لګي اصلاح را لګي ورونو دا قران دا آسمانی تعلیم دی کوم تعلیم دی آسمانی تعلیم دی ما وی د دې نور د انسان چې کوم ونرونه دي انسان چې کوم ونرونه دي ساينس دا ټیکنالوژي دا یو څه دی بل څه دی دا د سمکه پیداوار دی دا چا پیداوار دی سمکه پیداوار دی د اسمان په تعلیم کې هغه کمالات کی چې د سمکه په تعلیم کې د سمکه تعلیم هغه صرف او صرف دا چې ستا ژوند په اسانه تیږي لکه پکې بدل جوړ کی خو د پکې د لاندې مکایسو دا تا ته بل څه نه خي دا تا ته قران خي ایر کنډیشن دی ولګاو ایر کنډیشن کمره کې کېناست اوس پکایسو جیاز دی جوړ کو الوزی بچتا و دی جیاز کی وکایسو ایٹم بم دی جوړ کو دا ایٹم بم به استعمالای څنګه دا طریقه تا بل څه خودلې دا برته قران خي د قران نوم هدایت دی څه شي دی هدایت د هدایت معنی د چل خودون کې څه خودون کې چل خودون کې طریقه خودون کې د ژوند لار خودون کې چې په کومه طریقه بل ژوند سکے خیره دا هدایت قران طویل دي دا هدایت په آسمانی نظام نه علاوه د آسمانی تعلیم نه علاوه په بل سکی نشتا ماوي چې ژوند بری پاسان شي خو سکون به پکې نه سکون خوب ته نه وي چې سړی له خوب خوځي سکون خوب ته نه وي سکون قلبي اطمینان ته وي چې پسړه کې استراب نه وي پریشانی نه وي تاسو به د دنیا نه ډېر خبرې کې مونږ دومره نه خبرې خو په یورپ کې د خودکشۍ شرح د ټولو نه سیوا په امریکا کې د خودکشۍ شرح د ټولو نه سیوا پریشانای شرح زمونږ درس کې یو پروفیسور صاحب هغه ما درس کې راځ خبرې وکړم نو درس نرسته هغه ما ته وای د مخ ورځو کې په امریکا کې د یو انجینر نه انټرویو اغستا دا دغه ولنه تانی زوال مایکونو والا چې ګرځي انکارانو ته کیسو دا د نساغستا انټرویو یو انجینر ته ورې دا ورته وی چې اڅ کله کته الګ شي نو ستا وسار مانی
کته یو لکسات لسشي الک شي نو ستا وسار مانی هغه جنې وته وي ډیر په افسوس سره ګورخه په افسوس سره چې کزه څه شوم الک شوم نو زما بدار مانی چې زه یو ورځ د ملګرو سره آزاد چکرو لګوم او ما سره دا غم نی چې زما عزت ته وسو ګلاس ورچي یعنی زه په امریکا کې تاسو یما چې لکه زه کور نه راوځم نو ځان چې خدای پاک اوس په ما سره څه چل کی زما عزت محفوظ نه دی زما عزت محفوظ نه دی چینج ته سکون شته مولانا رومی او ځای کې ویلي دي وای هي چې کونجه بے دادو بے دامنس جز بخلوت گای حق آرامنس وی اس یو طرف د ژوند هر شرمخانونه خالی نشتا د الله د خوانه بغیر بل ځای کې آرام نشته وی گر بگوره سی پر امید راحت هم ادا کنجے بیادت آفتے هر طرف ته چې تختی او د دې لپاره منډي وای چې ما ته څه ملاو شي سکون او آرام ملاو شي نو د اک زینب در باندې چړک راتاویږي اک زینب به آرام کیږي الله نه بغیر آرام مندلې ګور قرآن نقطه ویل دا الا بذکر الله تطمئن القلوب بغیر د یاد د الله نه اطمینان نشتا دا بذکر الله جاری مجرور مخکې کړی بذکر الله تطمئن القلوب صرف او صرف پیا دولو د الله باندې سړی گزړونه اطمینان پدې ملاوي د قرآن او د اسلام نه بغیر اطمینان نشته نه بغیر اطمینان نشته منګ خپل ژوند کې اطمینان راوستل غواړو منګ خپل ژوند په صحیح نه تیرول غواړو چې داسې ژوند تیر کو چې لکه په اسمان کې فرشتي هغه باندې الله نازو کی چوغور زماغه بندګانو ته اتا سوچوي چې اتا جلو فیا ما یفسدو وګوره کنه هغه څنګه کار کوي هغه څنګه کار کوي چې دا څکار پس مکه باندې وکي شاه صاحب شاه اسماعیل شهید رحم الله ځای کې ذکر کړی دی وای چې داسې وخت تیر کی چې لکه خاورینی فرشتي سړي یو نورانی سړي فرشتیا بل دي بل خاورینی فرشتي دي خاورینه فرشته انسان دی بلکې الله د قانون پابند دی ته څه وای فرشته وای چې الله د قانون سوي پابند د الله رب العزت د دین پابند دی هغه ته فرشته وای نو دا خاورینه څه شي فرشته بشي ملک ناسوتی و تاغی وی چې دا به خاورینه فرشته شي نو شاید امام شافعی رحم الله موي وای سميږي په بچا باندې قران باندې شاه ولی الله رحم الله وی کدا طرف سمول غواړي نو دا په څه سميږي په قران باندې قران کریم باندې ورونو خپل دنیاوی تعلیم هم سره کوي خپل دنیاوی کسب هم سره کوي په دې دنیا کې موږ راغلی یو دا ټول زموږ ضرورت دي دا کول دي خو دې سره د الله تعلیم پر خودل نه دی وکړي دا الله تعلیم پر خودل دا الله تعلیم ډیر سپاره قران دی او د نبی علیہ السلام ژوند اسلام دی ګوره یو سړی میډیکل کې میډیکل د میډیکل لپاره زماج سور خیال د څلور کاله کورس دی لکه دا دولسمه پورې خبر سره وی لکه دا کال سیده خو بوای دا او چرګانم کړی ولکه اپلا چې یو کورس کوي نو څلور شپږ کاله بستالګي د میډیکل غټ غټ کتابونه دي دا غیر د پاره وخت مقرر د سو کاله څلور دا الله رب العزت کتاب دی او دا د میډیکل لو کورس نه په پانو کې کم د میډیکل لو کورس نه په پانو کې څه نه اګه ما یو پیری حساب کړو چې د لسمه پورې انګلیش راواله کنه د لسمه پورې د دریم انګلیش مې کور راغست ماشوم په دریم کې دا انګلیش مې راوغست هغه 110 صفحه یا 110 صفحه پټوان مټوان تلری کا او دا ایکسرسایز تیم لري کا
نو زبر 60 صفحه سکا پاتې کا او شتنی 60 صفحه کا او شتنی 60 صفحه کا اول نواله تر لسمه پوری 60 صفحه کا شپږ سو صفحه شو او لیکلی د مچانو کونی ني په یو صفحه کې سوره ورمونږ سم په خپل په وردن کړی کنه دا یو مضمون زیادوم ریاضی نه یادوم مشرقی علوم نه یادوم مطالعه پاکستان اردو پښتو غنه یادوم دا یو مضمون یادوم انګلیش دا انګلیش دا پر دا لس کاله کې شپږ سو صفحې شو شپږ سو صفحې شو اماوي کرخي سوره دي او د دې لسو کالو دا لکه لس کاله کې ویلي سو کاله کې دا شپږ سو صفحې په لس کاله کې ویلي دا قران مجید ته په دې صفحه کې شپږ کرخي دي او دې صفحې شپږ سو صفحې او دې لپاره ټول عمر سوره ده ټول عمر دی لکه هغه موږ زکو صرف د بدن د راحت لپاره پای کې د آخرت هیڅ فائدہ نشته خو صرف د دنیا سره فائدہ ده دا غیر لپاره موږ زکو قران مجید کې هم د دنیا فائدہ ده او کدا قران مجید دی وسره ټل کو او دغه انګلیش ته د قران مجید د لاندې کو نو کې دې چې د انګلیش ته عبادت شي صفه چې لکه دا د اغیل اصول لاندې کو د قران د اصول دې سکو لاندې کو دا سکول ورین شي عبادت شي دا هسپتال ورین شي عبادت شي خو چې د قران د اصول د لاندې کو دا قران دې په پاس زور اور کو نو دا زمونږه کمزوري ده چې زمونږ ته ټول عمر نصاب دی وخت دی او دا نصاب د قران مجید دی او زمونږ په 24 غنټو کې د دې د ځان د پوهه کولو لپاره ټیم نشته مولانا یوسف بن نوری رحم الله قول یو عالم ذکر کړی دی ډاکټر سرار احمد سے ایمان د مسجد نبوي کې تاسو کو ایمان ته وی چې یو سړی انګلیش د دنیا لپاره ځکې او قران د دنیا او د آخرت دواړو لپاره کامیابی ده او د دې لپاره نه ځکې ما سره یاره ده چې دله الله په تش تلاوت ثواب ورنکي دله الله په تش تلاوت ثواب ورنکي اوس دا خبره ډیره سخت نه کوم ځکه مونږ کې یو بیکار څوک دي ته لکه په کارو زاو کنه چې د دینه پس په مونږ کې د ترجمې د کول شوق څه شوی پیدا شوی کدا خبره مال ډیره سخت او کړو بل د قرآن من کړی چې څه په کې ثواب دي چنسله وای لوی مصیبت ده کنه دا خوږی د دې لپاره کوله چې په دې الکانو کې لږ شعور شي پیدا شي او دا قرآن مجید ستکی او د دې نزان سکی خبر کی او دې قرآن شریف سره د سره پته ولګي چې میں کون میری حیثیت کیا ہے زما حیثیت څه دی د تو پته ولګي د سره به شعور پیدا شي ځکه بیداری راشي د قرآن تعلیم نر د نر سړی نه کوي دکې بدار راشي هغه مونږ یو طرف ته کنه دا یو طرف ته کولی خنه د میډیا دور دی د مستند عالم د ارچانه د مستند عالم در ځان لټیب کا او اورای خیر دی یو مستند عالم هغه سره کینا نیمه ګنټه درځي ورکوا لس ګنټي د دنیا سبق لا ورکای او نوکرای لا ورکای دل لګي یو ګنټه ورکوا 24 ګنټو کې لکه سلیریشتم ایسا هغه یو ګنټه سمه ولکه سلیریشتم به کوم د الله دی کتاب نه رسی او کني ما ګنټه کې نو اتصل وختم ایسا شو سوره اتصل وختم ایسا ولکه د الله په کې اتصل وختم هم نه رسی او کشل منټه شي نو دوا ویای مشوا سمه دوا ویای ما د الله په کې 72 وای سم نه رسی چې تله کته د الله کتاب له شل منټه ورکی دا زمون کمزوري ده دا کمزوري ټکی باندې اخلاصي ګناه والله کې اخلاص شو لکه دا زمون یو خپل باندې کتل ده والله استاد دې کمزوري ده قسم په خدای کې قیامت کې دا ټکی وای نو لوړې به وویني په دې ټکی والله کې اخلاص شو چل تمنګ وای چې بس کمزوري وږي پته ویل کې ویل هم نشي دا ګروزونه به وویني بیا را سټکان به وویني ولکه اوس ځان را پیدا راول غواړي من سره احساس که د خپل ژوند پیدا کیږي او د خپل حیثیت پیدا کیږي
او د خپل مسلمانۍ پیدا کیږي په داغي ذریعہ قران مجید او داغي ذریعہ د قران تعلیم خپل ژوند کې تیل لګي څور کول پکار دي چې زمونږ د بدن د ضرورت دا چې کوم بدن دی دا الله د احکاماتو د لاندې شي بدک زمونږ نیک بختی ده دغه زمونږ نیک بختی ده او دغه زمونږ کامیابی ده الله رب العزت دې موږ سره فکر پیدا کی الله دې موږ سره احساس پیدا کی هر یو له کوشش پکار دې سګران نه علماء مرزه کشتره شکر دې ولکه وخت یستل پکاري وخت یستل پکاري هر یو ځان سره احساس دې خبرې کو شل منټه درځي او آیات اورو شل منټه لگا حدیث اورو موږ سره ډیر زموږ ژوند کې ډیر فرق راشي الله دې موږ سره دې فکر او احساس پیدا کی دعا وکي یا رب لك الحمد كما تعالى وصلي وسلم